من اجل ذلك د وجد د واقعنا كتبنا على بني اسرائيل فرض کړو مونږه په بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا يقينا چا قتل کړو یو تن بغیر د بدل د بل تن او فساد في الارض یا بغیر د فساد دورانی پزماکه کې فكأنما قتل الناس جميعا نو گویا کې قتل کړل د خلق ټول ومن احیاها او چا چې بچ اوساتل دی وطن لرا فكأنما احيا الناس جميعا نو یقینا د بچ اوساتل خلق ټول ولقد جاءتهم رسلنا یقینا راغله د دوی ته رسولان زمونږه بالبينات پخکارا نخسرا ثم ان كثيرا منهم بيقينا ډیر د دوینا بعد ذلك پس د دینا فی الارض پزمکه کی لمسرفون زیاته کون کی دي سورة المائدة آیت نمبر 32 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم د حضرت آدم علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام د دوو زامنو د حابیل او د قابیل واقعه په دې رکوع کې الله جل شانه ذکر فرمایلی قابیل د خپل ورور حابیل سره حسد کو او د حسد د وجنه د خپل ضرور په قتل باندې هم تیار شو او یو طرف ته ترغیب منغو تاسو ته ملو شو چې یو مسلمان با د حسد نه د ځان بچ کولو کوشش کوي کینی دا حسد انسان لرا د هر ګناه طرف ته بوزي او دویم د حضرت آدم علیه السلام د زوی د حابیل د بهترین اخلاقنا او د اخلاصنا او د خوف خدانا د للهیتنا منگ تا دا ترغیب ملو شو چې یو مسلمان با د جناب حابیل پشانتی با کردار ادا کئی سنگا بہترین اخلاق د جناب حابیلو چې رور ورته د قتل دمکی ورکی دی ورتوی چې کتما وجنینو زتا طرف تلاس نه درګدو او کوشش می داد چې تا هم د ګناه نه بچ کم یو طرف ته په خپل باندې ته ګناهګاری بل طرف ته چې مام قتل کینو دو ګناهونه وستا په سر شي او جهنم ته ولاړ شي زدانو غواړم چې ته جهنم ته لاړ شي او دویم دا چې زه انی اخاف الله رب العالمین زه د خپل رب نه یریږم چې هغه د ټولو مخلوقاتو رب دی نو به هر حال د دې دوانو کردار الله تبارک وتعالى بیان فرمایل چې یو مسلمان با د دې ټولو روحاني امراضونه ځان به بچ کی او بل اخلاق داسې به اختیاري چې څنګه حابیل بهترین اخلاق او د خوف خدا مظاهره وکړه او چې کله دی راولګیدو قابیل خپل ورور قتل کو نو په مقدس مکه باندې وړومبي قتلو نو د تجهیز او د تدفین د دې علم ورته نو چې دې سره به وسکم په شابه ګرځو ډېر وخت یو ګرځو الله تبارک وتعالى د تعلیم د پاره یو کارغه راولګلو هغه د مخته پزمکه باندې پزمکه کې د سکندر وېستو او خپل چې کمبل مړ کارغه هغه پکې وګرځو د پاسه په خوري واجو نو د ذهن ور باندې کولو شو او بیا افسوس کو چې کاش د دې کارغه هم را هم زما
دومره سوچ او فکر زمانو چې د دې عمره کم از کم ماته یو سوچ یو فکر یو طریقه کار معلوم شوی وي. بهرحال دی خپل ورور خخ اوس په دې آیت کریمه کې آیت نمبر 32 کې الله تبارک وتعالى د دې واقعي خلاصه ذکر کړي چې دی قابل رولګي دو خپل ورور حابیل قتل کو. نو دی دغه زینا د قتل دا سلسله شروع شو. دینه مخ کې دا سلسله نه و، اگر چې د دې خدشه اظهار مخ کې نه دغه کړو فرشتو د الله جل شانه په حضور کې دا کړو چې کله الله تبارک وتعالى او فرمایل انی جاعل فی الارض خلیفہ. الله تبارک وتعالى چې کله فرشتو ته فرمایل چې زه پزماکه باندې خپل خلیفہ او نائب پیدا کوم، انسان پیدا کوم، فرشتو ته وی چې اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء. آیا ازمو ربا ته هغه څوک پیدا کوي پزماکه باندې چې دی به ویني توي دی او بل فساد به جوړي. ونحن نسبح بحمدک، مو خو ستا تسبیح بیانو ستا عبادت د پاره مون کافیو. الله تبارک وتعالى فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، چې په کوم سيزون باندې پويګم پاغه تاسو نه پويږي. نو لہذا د الله تبارک وتعالى په علم کې د هر څو مخکینو نو دا لومبي قتلو چې کله دی وشونو بیا د قتل دا سلسله دا شروع شو. من اجل ذلك الله جل شانه فرمایي د وجد دی واقعینا كتبنا على بني اسرائيل فرض کړو مونږه په بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا یقینا چا چې قتل کړو یو تن لرا بغیر نفس بغیر د بدل د بل تن بغیر د بدل د بل نفسنا. یو قانون دی ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. یو خو د قصاص حکم الله تبارک وتعالى فرمایي د نفس په بدل کې نفس دی، د سترګو په بدل کې سترګه ده، او د پوزې په بدل کې پوزه ده، د غوږونو په بدل کې غوږونه دي، او والجروح قصاص، او په زخمونو کې قصاص دی. دا ځان ته مستقله مسله ده. خو یو سړی بغیر د عوض نه، بغیر د بدل نه، بغیر د نقصان نه بل مسلمان قتل کړو، بل انسان قتل کړو، نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې انه من قتل نفسا یقینا چا قتل کړو یو تن لرا بغیر نفس بغیر د بدل د بل تن نه، او فساد فی الارض یا بغیر د اورانی بغیر د اورانی پزماکه باندې نه مفسد دی، او یو کس داسې وی چې هغه په مقدس مکه باندې د فتنه او د شر او د فساد ذریعہ جوړیږي لګیاوي. نو د فتنه او د فساد خورون کې چې کوم مفسد وي داغي قتل دا ځان ته مسله ده. الله تبارک وتعالى دین رستو آیت مبارکه کې داغي سزا ذکر کړی چې کوم خلق د الله او د الله د رسول خلاف جنگ کوي او دغه سي پزمکه باندې فساد جوړي، نو داغوی قتل روا ده. حاکم وقت هغه برونی سي هغه قتل کی. نو الله تبارک وتعالى فرمایل چې مونږه په بنی اسرائیل باندې لازم کړه د دې قتل دی وجنه د قتلونو د وجنه چې کله قتلونه په زیاتې دو باندې شو، نو دا حکم الله جل شانه فرمایي فکأنما قتل الناس جميعا، نو گویا ک قتل کړل د خلق ټول بے گناه د یو کس قتل کول دا سیده چې د ټول خلقو د ټول انسانیت د وجلو پشانتی دی. د یو کس بے گناه قتل دا سیده لکه چې پورا انسانیت قتل کی. نو لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے راضی فرمائی کچری دا ټول انسانان د یو بے گناه کس په قتل کې ملوث وي، نو الله تبارک وتعالى به دا ټول جهنم ته واچي، دا ټول به جهنم ته وغورځي. ځکه د یو بے گناه قتل هغه د ټول انسانیت د قتل په شان دی، او چې څنګه د یو کس بے گناه وجل د ټول انسانانو د قتل په شان دی، نو دغه سي د یو انسان ژوند بچ کول هغه داسې دی گویا که د ټول انسانیت ژوند بچ کول دی. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، او چا چې بچ کو یو تن لرا نو گویا که بچ وساتل خلق ټول، د یو انسان ژوند بچ کول داسې دی گویا که د ټول انسانیت ژوند بچ کول دی.
نو لہذا په دې اعتبار سره د معاشري هر فرد خوا هغه د زندګۍ د هر شعبې سره تعلق لرونکی وي، که هغه براه راست د انسانانو علاج معالجې کې هغه په خدمت کې لګیا وي، که هغه د انسانانو په نورو خدمتونو په شعبو کې لګیا وي، د زندګۍ د هر شعبې سره تعلق ساتونکی انسان چې کله خپل شعبه باندې دی اخلاص سره لګیا وي، څوک ډاکټر وي، څوک انجینیر وي، څوک عالم دین وي، څوک مختلف شعبې د په دنیا کې، څوک تاجر وي، بهر حال هر شعبې سره تعلق ساتونکی انسان چې کله خپل شعبې سره مخلص وي او د شعبې نه خلکو ته نفع رسي، د خلکو جان مال عزت آبرو چې د هغې حفاظت کیږي، نو دته دونه الله تبارک وتعالی اجرونه او ثوابونه ورکوي گویا که د ټول انسانیت ژوند د بچو. ځکه چې یو ډاکټر دی، یو انجینیر دی، یو کاروباري دی، یو تاجر دی چې هر شعبې سره تعلق وي، که هغه په خپله شعبه کې بې ایماني وکړي او خیانت وکړي، علاج معالجه ټیک ونه کړي، او دغسې یو عمارت جوړونکی عمارت سم جوړ نه کړي، یو تاجر په تجارت کې ملاوټ وکړي، دوکه وکړي وغیره، نو دا ټولې شعبې داسې د دې سره د انسانانو د هلاکت خطره وي. نو چې کله د یو انسان جان ضایع شي نو داسې دی لکه چې گویا کې د ټول انسانیت هغه قتل کې دی ملوث دی. او که دغسې د دې خپل میشن سره، خپل کاز سره، د خپل د ژوند چې کومه شعبه کې دی لګیا وي هغې سره مخلص وي، د الله یره د په زړه کې وي، خوف خدا د په زړه کې وي چې د الله رب العالمین مخې ته ودرېدو تصور د موجود وي او محکم وي، او دی تصور سره دی خدمت کوي چې دا د الله تبارک وتعالی طرف نه ماته یو مسؤلیت دی، زما یو مختصره شانتي زندگی ده، او په دې مختصره زندگی کې دا محکمه او دا کاروبار او دا مسند او دا عہده ماته ملو ده، چونکه انتهایی مختصره زندگی ده، په دې مختصره زندگی کې زه د الله مخلوق ته نفع ورسوم او د الله مخلوق ته چې فائدہ ورسوم، چاته ضرر او نقصان ونه رسوم. په دې سوچ او فکر سره چې کله دی خپل شعبه کې لګیا وي خدمت کوي، خو د هر شعبې سره دغه تعلق وي، نو د اخلاص سره خپل خدمت ورکول داسې دی گویا که د ټول انسانیت خدمت کول دی. او دغسې کچري انسان د غفلت مظاهره وکړي، د غفلت د وجه نه د یو کس جان ضایع شي، نو فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کې د ټول انسانیت په قتل کې دی ملوث دی. حدیث پاک کې راځي چې قیامت پر ورځ ټول نه لومبي د قاتل او د مقتول به عدالت لګي، او دی مقتول په باره کې به د قاتل نه به الله تبارک وتعالی ټول نه لومبي تپوس کوي چې تا په کم جرم کې دا وجلې، بأي ذنب قتلت، د کم جرم په عوض کې تا دا قتل کړی. من اجل ذلك د وجه د دې واقعینا كتبنا على بني اسرائيل فرض کړو مونږه په بني اسرائیل باندې انه من قتل نفسا یقینا چا چې قتل کړو یو تن بغیر د بدل د بل تن او فساد فی الارض یا بغیر د فساد دورانی پس مکه کې فکأنما قتل الناس جميعا، نو گویا کې قتل کړل د خلق ټول، ومن احیاها او چا چې بچ اوساتل دی وطن لره فکأنما احیا الناس جميعا، نو یقینا د بچ اوساتل خلق ټول. ولقد جاءتهم رسلنا، یقینا راغلی د دوی ته رسولان زمونږه بالبینات په ښکاره نښو سره، ثم ان کثیرا منهم بیا یقینا ډیر د دوی نه بعد ذلك پس د دینا فی الارض پس مکه کې لمسرفون زیاتې کوونکي دي. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.